बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद लरम چې ټول بخیر. نن زما ټاپک دی د چپټر نمبر 2 ایکسرسایز. نو راځئ چې بغیر څه ټایم ضایع کولو د چپټر نمبر 2 ایکسرسایز شروع کو. دې لپاره زه تاسو ته سکرین شاټ درکوم او په یو پوینټ باندې هم په ښه ډیټیل سره پوه کوم. خدا تاسو ایکسرسایز ته وګورئ. نمبر 1 دی د K shell can accommodate maximum of electrons. نو په K shell کې څو الکترون راځي؟ نو دې لپاره موږ فارموله ویلې ده 2n سکویر. د K لپاره n نمبر چې دی هغه 1 دی، نو 2 1 سکویر بشي، نو د دې نه به جواب راشي 2. نو په K shell کې الکترون راځي 2، نو A آپشن صحیح دی. دویم نمبر ته تاسو ګورئ، the number of electrons in third energy level is. دا مونږ کړی دی، دا هم په 2n سکویر فارموله کیږي. n به پکې 3 ولګو، نو د 3 چې سکویر واخلي 9 راځي، او 9 له چې 2 کې ضرب ورکړي نو 18، نو دا مونږ سره 18 راځي. تھرډ نمبر دی which one is the lightest. دا مونږ له څلور آپشن راکړي، په دې کې ټولو نه لایټیسټ څه شی دی؟ هغه الکترون دی. الفا پارټیکل ځکه نه دی، د ماس تقریبا 4 AMU راځي. د هایدروجن ماس 1.008 AMU دی، او د الکترونو چې کوم دی نه خو ډیر کم دی، 0.00549 AMU دی تقریبا. او پروټان چې کوم دی د ماس 1.007 AMU دی. نو دا موږ سره د ټولو نه غټ چې کوم پارټیکل دی، په دې کې بیا هغه دا الفا پارټیکل دی. نو کدی کې موږ سره دا آپشن راشي چې which one is the heaviest. نو په دې کې بیا هیویست چې دی نو هغه الفا پارټیکل دی. نو دا به پکې یاد ساتئ، لایټیسټ پکې الکترون دی او هیویست پکې چې دی نو الفا پارټیکل دی. ښه، 4 نمبر ته تاسو ګورئ، الکترون ان اټس ګراوند سټیټ ډز ناٹ. په ګراوند سټیټ کې داسې یو ایټم چې هغې کې موږ انرژي نی ورکړي په خپل حالت کې، نو دې ته ګراوند سټیټ وایي. نو په ګراوند سټیټ کې الکترون څه نه کوي؟ سپین. نو سپین خو کوي، دا پکې نه راځي. ریوالوشن هم کوي. او سی نمبر دی ریډیټ انرژي، نو دا پکې صحیح راځي. دا موږ بوهر ماډل کې ویلو چې په ګراوند سټیټ کې الکترون انرژي نه خارجوي. او ډي نمبر ریزایډ ان آربیټ، نو دا پکې هم نه راځي. ریزایډ معنا اوسېدل، پاتې کېدل، نو په آربیټ کې خو الکترون پاتې کېږي که نه. ها، نو دې نه پس دی 5 نمبر رادرفورډ بمبارډډ ګولډ فایل بای. رادرفورډ چې دی نو د سرو زرو هغه ټوکړه په کومو زرو باندې بمبارډ کړې وه، کمې زرې کمې شواګانې پرې را پرېښودې وې، نو هغه الفا پارټیکلز که نه، دا پکې صحیح راځي، دا نور پکې نشته. دې نه پس 6 نمبر الفا پارټیکلز آر. الفا پارټیکلز څه دي؟ نیوټرل. نو نیوټرل خو نه دي که نه، ډبل پازیټیو چارج دی پې، نو دې کې ډي راځي. او 7 نمبر ته وګورئ، الکترون ډز ناٹ ریډیټ انرژي وین اٹ. Number A resides in an orbit. Number B jumps from lower to higher orbit, falls in nucleus, jumps from higher to lower orbit. نو الکترون انرژي نه خارجوي. چې کله نمبر A پکې صحیح راځي resides in an orbit، چې دی کله په یو آربټ کې پاتې کېږي نو بیا د انرژي نه خارجوي. صحیح شوه که نه؟ او jumps from lower to higher orbit، چې د لوور نه هایر ته جمپ کوي نو بیا د انرژي ابزارب کوي. او سی نمبر فالز ان نیوکلیس، نو نیوکلیس ته خو الکترون نه راغورځېږي. او ډي نمبر چې دی نو جمپس فرام هایر ټو لوور، او هایر نه چې لوور ته راځي نو بیا انرژي ریډیټ کوي. نو دا به پکې یاد ساتئ چې که چېرې دا موږ سره دا آپشن بدل کړي، الکترون ډز ناٹ ریډیټ په ځای که چېرې ریډیټ شي نو بیا به دې کې جمپس فرام هایر ټو لوور آربټ، دا به پکې صحیح راځي. او که ابزارب پکې راشي چې الکترون ابزارب انرژي، نو بیا به پکې راځي جمپس فرام لوور ټو هایر آربټ. 8 نمبر ته وګورئ، هغه دی آیسوټوپس آف ان ایلیمنٹ هیو. نو نمبر A آیسوټوپ کې څه وي؟ نمبر A وایي ډفرنٹ نمبر آف الکترانز. نو دا غلط دی، ځکه چې په آیسوټوپس کې خو الکترون، پروټانز او اټامیک نمبر دا 3 څیزونه د دی یو شان وي، نو دا پکې نه راځي. B نمبر سیم نمبر آف پروټانز، نو پروټانز پکې سیم وي، نو دا صحیح دی. سیم نمبر آف نیوټرانز دا هم غلط دی، نیوټرانز خو هغې کې بدل وي که نه. او سیم ماس نمبرز، نو ماس نمبر هم بدل وي، نو دې کې موږ سره B نمبر آپشن صحیح راځي. 9 نمبر دا موږ یې راکړي 3 آیسوټوپس دي د کاربن، یو C12 دی، C13 C14، دا څه دي؟ نو بس دا خو آیسوټوپس دي. ظاهره خبره ده، بره چې دا ماس نمبر او لاندې اټامیک نمبر
نو آیسوټوپس چې نو د دې ماس نمبر چې نو بدل وي او اټامک نمبر چې کوم دی نو دا سیم وي. نو د دې ټول تاسو ګورئ لاندې 666 اټامک نمبر سیم دی او بره ماس نمبر 12 13 14 بدل دی، دی وجې نه دا آیسوټوپس دي. ها دې کې دا A نمبر چې دی نو آیسومرز دا داسې کمپاونډز وي چې د دې مالیکولر فارمولا سیم وي او سټرکچرز بدل وي، د اټمونو بناوټ او ساخت بدلی. مثلا موږ سره ګلوکوز د C6H12O6 او فرکټوز دا غیم C6H12O6 فارموله ده. دا به تاسو بیا هایر کلاسز کې وایي چې د هغې دواړو مالیکولر فارموله سیم ده خو سټرکچرز بدل دي، اټمونو یو بل سره هغه انخطي چې نه هغه بدل وي. بی نمبر دی آیسوبارز. آیسوبارز د مختلفو ایلیمنټس اټمونه او ماس سیم وي، مثلا Na24 او Mg24. دغه شان سی نمبر دی الوټروپس. نو الوټروپس چې دا د یو ایلیمنټ مختلف حالتونه وي، ایلیمنټ یو وي فزیکل سټیټ حالتونه بدل وي، مثلا موږ سره کاربن دی نو دغه درې فزیکل سټیټس دي، یو ډایمنډ دی، ګریفایټ دی، بکیبال دی. 10 نمبر دی ماس اف ان ایټم از موستلی ډیو ټو د ایټم ماس چې کم دی کمیت یا درونواله د څه په وجه. نو نمبر A نیوکلیس، B نیوټرانز، C الکترونز او D پروټونز. نو دا د نیوکلیس د وجه دا مونږه په رادرفورډ اټامیک ماډل کې ویلو، ځکه چې د ایټم درنې ذرې نیوټرانز او پروټونز هغه نیوکلیس کې، نو د ایټم زیات تر چې کم درونواله دی دا د نیوکلیس د وجه. بل 11 نمبر if Rutherford had used neutrons instead of alpha particles in his دا غلط شوی دی دا in his scattering experiment دی د نیوټران وډ. نو که رادرفورډ په خپل ایکسپریمنټ کې نیوټران استعمال کړی وی د الفا پارټیکل په ځای، نو نیوټرانو سره به څه چل شوی و؟ نو دې کې A صحیح راځي have not deflect because they have no charge. نو دا به نو ډیفلیکټ شوي ځکه چې په دې چارج نشته. have deflected more often ډیر زیات په ډیفلیکټ شوي اکثر. او C have been attracted to nucleus easily nucleus براخکلي وو. have given the same result هم دغه ریزلټ پر راغلی نه چونکې دا نیوټرل پارټیکل دی، نو نیوټرل پارټیکل انډیفلیکټډ بتلل، بالکل سیده بتلل. صحیح شو که نه؟ 12 نمبر دی which statement about X612 Y614 is false. د دې دواړو باره کې کم سټیټمنټ غلط دی، یعنی دا څلور آپشن دي، درې پکې صحیح دي، یو پکې غلط سټیټمنټ دی. نو موږ به پکې غلط سټیټمنټ راوباسو. نو نمبر A they are isotopes. نو دا آیسوټوپس دي، صحیح خبره راوګوره لاندې اټامیک نمبر سیم دی او ماس نمبر بدل دی، نو دا آیسوټوپس دي. نو دا پوینټ خو صحیح دی، نو دا پوینټ به نه راوباسو چې کوم پوینټ پکې غلط دی. بی نمبر دی آر د سیم ایلیمنټس. نو دا سیم ایلیمنټ دی، نو صحیح ده ایلیمنټ سیم دی ځکه چې 6 اټامیک نمبر چې اټامیک نمبر سیم شو نو ایلیمنټ هم سیم شو. او سی نمبر دی هیو سیم نمبر اف الکترونز. الکترونز پکې سیم دي ځکه اټامیک نمبر سیم دی. او ډی نمبر دی هیو د سیم نمبر اف نیوټرونز. نیوټرونز پکې یو شان دي، نو دا غلط دی، نیوټرونز پکې یو شان نه دي. نو دې کې دا ډی نمبر صحیح راځي ځکه چې موږ غلط سټیټمنټ راوباسو. بل 13 نمبر د نیوټران پارټیکل هیز. د نیوټران ذرې څه دي؟ نمبر A a mass equal to that of electron. ماس د الکترانو برابر دی، نو دا غلط دی. نیوټران د الکترانو نه 1842 times heavier دی. بی نمبر a mass approximately equal to that of proton. ماس تقریبا د پروټانو برابر دی، نو دا صحیح دی. او سی نمبر a charge equal to but opposite to that of electron. یعنی چارج د الکترانو برابر دی خو اپوزیټ دی، دا غلط دی. په نیوټران خو چارج شته نه. او ډي نمبر وایي پازیټیو چارج دی، نو دې کې موږ سره دا بی نمبر صحیح راځي. 14 نمبر تاسو ګورئ د نیوکلیس اف ان ایټم هیز آل د فالوینګ کریکټریسټکس ایکسپټ دیٹ اٹ. وایي په نیوکلیس کې مندرجه ذیل ټول خصوصیات دي خو یو پکې نه دی، نو هغه چې کوم پکې نه دی هغه معلومول دي. نو A is positively charged. په دې پازیټیو چارج دی، نو دا خو صحیح دی. از ویری ډینس، ډیر ډینس دی، کثیف دی، ماس پکې راجمع شوی دی، نو دا هم صحیح دی. او سی نمبر کنټینز نیرلی آل د ایټمز ماس. په دې کې د ایټم تقریبا ټول ماس موجود دی درونواله، نو دا هم صحیح دی. ډي نمبر کنټینز نیرلی آل د ایټمز والیوم.
د ټول اټم تقریبا والیوم چې اټم سره ځای نیسلی دی هغه پکې موجود دی نیوکلیس کې. نو دا غلط دی. د اټم دا نیوکلیس چې نن دا خو ډېر وړوکی، نو د دې ځای خو ډېر وړوکی او دی وایي چې ټول ځای نیوکلیس نیسلی دی، نو دا ډي پکې صحیح راځي په دې. ځکه چې دی وی چې دا ټول خصوصیات په نیوکلیس کې شته خو دا یو پکې نشته، نو دا ډي نمبر پکې نشته که نو دا آپشن پکې ځکه صحیح راځي. دا آپشن د نیوکلیس دپاره غلط دی. دا نیوکلیس ټول والیوم نه نیسلی، خو د دې ایم سی کیوز دپاره صحیح ځکه دی چې دی وی داسې آپشن داسې وګورئ چې دا خصوصیت چې هغه په نیوکلیس کې نه وي. صحیح ده که نه؟ 15 نمبر تاسو وګورئ ایل شیل ہے سب شیل یا سب شیلز. په ایل کې څومره سب شیلې دي؟ نو ایس یې ورکړی دی ایس او پی، ایس پی ډي او ایس پی ډي اف. نو د دې مونږ ویلو چې د دې تعلق نمبر آف شیل سره دی، چې په یو شیل کې به څومره سب شیلي د هغې تعلق د هغه نمبر سره دی. نو ایل نمبر خو 2 دی که نه، نو چې نمبر 2 دی نو ده کې به 2 سب شیلي او هغه دواړه سب شیلې به ایس او پی وي. صحیح شوه؟ دا ایس چې دی دا ا نمبر آپشن دا په کې کې راځي، د هغې نمبر 1 دی. دا سی نمبر چې ورکړی ایس پی ډي دا په 3rd نمبر شیل کې یعنی ایم نمبر کې راځي. صحیح ده؟ او دا ډي چې د ایس پی ډي اف دا په ان یعنی په 4 شیل کې راځي. چې څومره نمبر سیوا کېږي نو دومره به سب شیل سیوا کېږي. خو اوس راځو شارټ کوېسچنو طرف ته. کوېسچن نمبر 2 دی آنسر د فالوینګ کوېسچنز. نمبر 1 aluminum is represented by AL1327. Draw the structure of aluminum یا aluminium. Write its electronic configuration. نو دا aluminium باره کې یا aluminum باره کې کوېسچن دی، د structure ډرا کول دي او electronic configuration. نو آنسر ما لیکلی تاسو وګورئ. name of element فو لیکو aluminum او atomic number، بیا number of electrons، بیا electronic configuration. نو انرجی لیولز یا شیلز کې او انرجی سب لیول یا سب شیلز کې. نو په انرجی لیولز کې د الیکټرانیک کنفیګریشن کې به 2 راشي، ال کې 8 او ام کې 3 او سب شیلو کې د دې ترتیب تفصیل مونږه ډیټیل ویلې نور ویډیوز کې تاسو شاته وګورئ. د به 1s2 په سب شیلو کې، 2s2، 2p6، 3s2 او 3p1 او دا لاندې بیا سټرکچر دی په شیلونو کې. نو منځ کې مونږه نیوکلیس کې 13 پروټان او 14 نیوټران ظاهر کو او دې نه پس چې د لومبی شیل نو هغې کې 2، بیا دویم کې 8 او دریم کې 3. بیا سیکنډ کوېسچن ته تاسو ګورئ. د انرجي اف ان الکترون ان کے شیل اینڈ ایل شیل از سیم اور ډیفرنٹ ایکسپلین. وایي دا خبره وکړئ چې په کې کې او په ایل شیل کې د الکترونو انرجي به یو شان که نه بدله بدله به وضاحت وکړئ. نو د دې جواب وضاحت ما کړی تاسو ګورئ. آنسر کې به اول مونږ هیډنګ ورکو انرجي اف الکترون ان کے ایل اینڈ ایل شیلز. It is explained below. Bohr's postulate. The Bohr atomic model یو postulate یو point چې هغې کې مونږ ویلو according to Bohr's postulate the energy of an electron in an orbit is directly proportional to its distance from the nucleus. مونږ دا point ویلو د Bohr model مطابق چې د الکترونو انرجي د نیوکلیس نه ډسټنس سره ډایرکټ پروپورشن ده، چې څومره ډسټنس سیوا کیږي نو دومره به انرجي سیوا کیږي. ایکسپلینیشن اف د ګیون کیس. نو د دې ورکړی شوي کیس چې کوم دی د دې وضاحت. ایس کے شیل از نیرر ټو د نیوکلیس دین ایل شیل. کې خو د ایل مقابله کې نیوکلیس ته نږدې دی نو د هغه فاصله کمه ده که نه. دیورفور کې شیل هیز لوور انرجي دین ایل شیل. نو دغې وجې نه د کې شیل چې کوم انرجي ده د هغې به د ایل شیل نه انرجي کموي. هنس د انرجي اف ان الکترون ان کې شیل از ډیفرنٹ فرام د انرجي اف الکترون ان ایل شیل. نو دغې وجې نه د کې شیل کې چې کوم الکترون وي د هغې انرجي به د ایل شیل الکترون نه مختلف وي. بیا دې نه پس 3rd نمبر کوېسچن دی ډرا د سټرکچرز اف هایډروجن آیسوټوپس. نو سټرکچرز اف هایډروجن آیسوټوپس والا موږ هیډنګ ورکو. بیا به دا ولیکو چې د هایډروجن 3 آیسوټوپس دي، 3 واړو نومونه پروټیم، ډیوټریم، ټریټیم او سټرکچر به والا بیا موږ ډرا کو څنګه چې ما ډرا کړی دی. دا فرست نمبر د سټرکچر اف پروټیم. نو اول اټامیک نمبر، نمبر اف الکترونز شو، نمبر اف پروټونز او نمبر اف نیوټرونز دا به ولیکو ټولو کې. او بیا مخامخ ورته سټرکچر دی په نیوکلیس کې 1 پروټون او 0 نیوټرون او د هغې نه چاپېره 1 شیل او 1 الکترون ظاهرول دي.
بیا structure of deuterium او دینه پس structure of tritium تاسو کته شي هیڅ ګران پکې نشته. دینه پس 4 نمبر کوېسچن دی how many electrons are present in each of the following assuming that each is neutral identify the element. تاسو له درې جزونه درکړي دي په دې کې به مونږه ټوټل نمبر اف الکترون معلومو او الیمنٹ په معلومو چې دا کم یو الیمنٹ دی. نو د دې آنسر ډیر آسان دی. دا لومبه نمبر چې دی 1s2 2s2 2p6 3s1 دا بره چې کم پاور کې ان سی دا ټولي جمع کو دا به الکترون شي. نو د دې په پاور کې چې کم ان سی هغه ګورئ 2 + 2 + 6 + 1 نو د دې نه 11 راځي او 11 چې دی نو هغه سوډیم دی. نو نیم اف الیمنٹ چې دی هغه سوډیم شو. او د دې ګروپ نمبر چې دی نو هغه ګروپ نمبر فرست A دی او نوم یې دی الکلی میټلز. بی نمبر چې دی نو هغه 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 د دې د بار پاور کې چې کوم ان سی دا به ټولې جمع کو دا غي نه جواب راغلی 17 او د دې الیمنٹ نوم دی کلورین او د ګروپ نوم دی هالوجن او نمبر دی ګروپ 7A. بیا سی نمبر چې دی دا غي چې موږ د الکترون جمع کو دی نه 20 راځي هغه نوم دی کیلشیم او ګروپ نمبر سیکنډ A چې نوم دی الکلاین ارث میټلز. بیا 5 نمبر کوېسچن ته تاسو ګورئ when an atom is considered as neutral particle. اټم ولې نیوټرل دی څه چارج پینشته. نو د دې جواب چې نو لاندې موږ هډینګ سره ایکسپلین کړی دی reason for an atom being a neutral particle یعنی د دې وجہ چې دا اټم ولې نیوټرل پارټیکل دی. نو an atom contains 3 fundamental particles, that is to say protons having positive charge, electrons having negative charge and neutrons having no charge. په اټم کې درې ذرې دي. پروټون دی چې پاغه پازیټیو چارج دی، الکترون دی چې پاغه نیگیټیو چارج دی او نیوټرون دی چې پاغه هیڅ چارج نشته. Now the number of protons positively charged particle in an atom is equal to the number of electrons negatively charged particles. اوس په اټم کې چې څومره پروټونز دي پازیټیو چارج والا هغه برابر دي د الکترونو چې داغه نیگیټیو چارج دی. their charges cancel each other, that is why an atom is neutral particle. نو داغه چارجونه یو بل کینسل کینو دغه وجنه اټم چې نو نیوټرل پارټیکل دی. For example, hydrogen contains 1 proton and 1 electron, therefore its net charge is +1 - 1 is equal to 0, hence it is neutral. نو د دې مثال مونږ واخلو هایدروجن دغه کې یو پروټون دی یو الکترون دی نو دغه نیټ چارج چې مونږ جمع کوو دغه نه جواب 0 راځي دغه وجه نه دی نیوټرل دی. بل 6 نمبر کوېسچن دی the mass of an atom is present in its nucleus. Can you explain the atom ټول mass درونوالي نیوکلیس کې دی وای تاسو د دې وضاحت کولی شئ. نو آنسر د دې آنسر مندرجه ذیل هډینګ کې ایکسپلین شوی دی reason for the most of mass of an atom being present in its nucleus. د دې وجہ چې د اټم زیات وزن چې دی یا ماس کمیت په نیوکلیس کې موجود دی. according to modern research د نوی تحقیق مطابق an atom contain 3 fundamental particles. په اټم کې درې بنیادی ذرات دي الکترون پروټون او نیوټرون. د الکترون have very small mass negligible and they are present outside the nucleus. الکترون ډیر زیات کم ماس ته negligible چې بس د نش برابر دی او دا د نیوکلیس نه بهر وي while the protons and neutrons are the heaviest particles which are present in the nucleus of an atom. او پروټونز او نیوټرونز دا درنې ذرې دي د اټم د ټولو نه درنې ذرې دي او د خو په نیوکلیس کې دي. نو چې درنې ذرې په نیوکلیس کې دي او سپکه ذره بهر ده نو د دې نه دا ثابته شوه کنه چې therefore most of the mass of an atom is present in the nucleus. د اټم زیات تر ماس چې دی نو دا په نیوکلیس کې موجود دی. بل کوېسچن ته وګورئ 7 نمبر what is the reason that physical properties of isotopes are different but their chemical properties are same. نو دا مونږه ایکسپلین کړی دی شاته ویډیوز کې موجود دی سکرین شاټ کې هم تاسو کتلی شئ. دې لپاره ما دوه هډینګ ورکړي دي. یو هډینګ چې د آیسوټوپ ډیفرنٹ physical properties ولې دي او بل heading چې chemical properties the same ولې دي. نو تاسو ګورئ ایکسپلین کړي دا ما دي. 8 نمبر کوېسچن ته راشئ draw the structure of carbon isotopes then write down the number of electrons protons and neutrons. د کاربن ایسوټوپ سټرکچر ډرا کول دی وسره نمبر اف الکترون پروټون او نیوټرون ډرا کول دي. خانو د دې آنسر ته تاسو ګورئ ما هډینګ ورکړی دی ایسوټوپس اف کاربن دا درې دي C12 C13 C14 او د دې سټرکچر
د الکترون او پروټون او نیوټرون تعداد سره مندرجه ذیل دی. اول C12 لیکل دی د هغې اټامیک نمبر 6 الکترون 6 پروټون 6 نو دا ټولو کې درې واړو کې به دا یو شانی خو نیوټران به بدلی په دې ډومبي کې نیوټران چې دي دویم کې نیوټران 7 دي او دریم کې 8 دي او ماس نمبر یې خو د ډومبي 12 دی دویم 13 دی او دریم چې دی 14 دی. مخامخ ورته سټرکچر یې جوړې کړي دي. ډومبي شیل کې به د دی 2 الکتران شو کوو او دویم کې به 4 شو کوو او په نیوکلیس کې پروټون نیوټران به شو کوو. تاسو ګورئ د ډومبي نیوکلیس کې 6 پروټون 6 نیوټران دویم کې 6 پروټون 7 نیوټران او دریم کې 6 پروټون او 8 نیوټران. نو دا سره سټرکچر دي. 9 نمبر کوېسچن ته وګورئ how many electron could be contained in the KL and M energy level. یعنی په KL او M energy level کې به څومره الکترون راتلی شي. اوس number of electron in KL and M shell دا به heading شي. بیا the number of electrons in a shell is defined by 2n square formula where n is the number of shell. په یو شیل کې الکترونو تعداد په 2n square فارموله معلومیږي چې هغې کې n number of shell دی. therefore number of electrons in this shell is given below. نو په دې شیلونو کې د الکترونو تعداد مندرجه ذیل دی. د K shell دپاره n is equal to 1 نو by putting n is equal to 1 نو 2n square فارمولې مطابق په موږ 2 1 سکویر شي دا غینه به جواب راشي 2. بیا د ال د پاره به n 2 لګو نو 2n سکویر فارمولې مطابق به دا 2 سکویر به شي دا غینه به راشي جواب 8 او د m د پاره به مونږه نمبر 3 دی نو 2n سکویر فارموله کې به 2 3 سکویر بشي او جواب به راشي 18. نو د دې به مونږ کنکلوژن ولیکو او کنکلوژن بشي چې K shell کې الکترون 2 l کې 8 او m کې 18. ها بیا 10 نمبر کوېسچن دی رائٹ ډیټیل الکترونیک کنفیګریشن اف لیتیم 3 اټامیک نمبر دی کاربن 6 اټامیک نمبر دی او میګنیشیم 12 اټامیک نمبر دی. نو دا مونږ کړی دی رستو شاته ویډیوز کې تاسو وګورئ او دې ځای ما بیا هم تاسو وګورئ سکرین شاټ کې په شیل کې او سب شیل کې. نو لیتیم تاسو کته شي K کې 2 L کې 1 او 1s2 2s1 دا په سب شیلو کې بیا سره سټرکچر دی او ډایګرام دی. بیا وګورئ کاربن دی اټامیک نمبر 6 نو د هغه کې 2 L کې 4 او 1s2 2s2 2p2 شو بیا سره سټرکچر دی دغه شان میګنیشیم 12 او د نمبر اف الکترون 12 شو الکترونیک کنفیګریشن کې 2 شو L کې 8 شو M کې 2 شو. دینه پس د سب شیل دی 1s2 2s2 2p6 3s2 لاندې سره سټرکچر دی. 11 نمبر کوېسچن دی رائٹ سمبل فار ان آیسوټوپ نمبر A containing 1 proton and 2 neutrons. د داسې ایسوټوپ سمبل لیکل دي چې یو پروټان یې 2 نیوټران یې پکې. بیا B نمبر فار وچ اټامیک نمبر از 1 چې اټامیک نمبر 1 دی او دیر از 1 نیوټران او نیوټران پکې 1 دی. او C نمبر فار وچ د اټامیک نمبر اینڈ ماس نمبر از 1 چې په هغې کې اټامیک نمبر او ماس نمبر هغه 1 دی. نو د دې آنسر تاسو ګورئ دا A چې یاد کړی دی چې یو پروټان دی پکې نو دا خو هایډروجن دی کنه نو ایلیمنٹ نیم شو هایډروجن او 2 نیوټرانز چې دی پکې نو دا د هایډروجن آیسوټوپ دی ټریټیم. بیا as number of proton is 1 and neutron is 2 نو پروټان پکې 1 دی او نیوټران پکې 2 دی نو پروټان او نیوټران چې جمع کړي نو دې ته ماس نمبر وایي کنه. نو therefore اټامیک نمبر خو 1 شو او ماس نمبر 2 + 1 نو 3 شو. سمبل چې نو H13 یا T13. B نمبر چې کوم دی دا غي جواب ایلیمنٹ نیم هایډروجن دی او آیسوټوپ نوم چې نو ډیوټریم دی او as atomic number is 1 and number of neutron is also 1. دا دی ویلی چې اټامیک نمبر 1 دی او نیوټران پکې هم 1 دی نو اټامیک نمبر خو 1 شو او ماس نمبر چې نو 1 جمع 1 نو دینه 2 رالی او سمبل چې نو H12 یا D12 او C نمبر دا هم ایلیمنٹ هایډروجن دی او آیسوټوپ نوم پروټیم دی ځکه چې دی یو اټامیک نمبر 1 یاد کړو ماس نمبر 1 یاد کړو نو اټامیک نمبر چې 1 دی او ماس نمبر 1 دی نو دا پروټیم دی او د دې سمبل دی H11. Question number 1 دی why Dalton's atomic theory is considered as a base for modern atomic concept. modern atomic concepts دپاره د ډالټن اټامیک تھیوري بنیاد ولې کنسیډر کیږي. نو د دې آنسر ته تاسو ګورئ هیډینګ به ورکو ډالټنز اټامیک تھیوري as a base for modern atomic concepts. It is explained under the following headings. په دې headings سره دا ما explain کړی دي. نمبر first heading دی a comprehensive detail about atom. د دې atom باره کې ډالټن تھیوري یو جامع
یو مکمل تفصیل بیان کو. Although the word atom was discussed by Greeks before Dalton's atomic theory, but they have not given any detail and no experimental proof. د ډالټن نه مخکې اگر چې ګریک تصور ورکړو خو تفصیل نو بیان کړي او نه ولا چې کوم دی تجرباتي ثبوت پیش کړو. خو ډالټن چې کوم دی however a comprehensive detail about atom was given by this theory and Dalton gave experimental proofs to support his theory which was never done by anyone. خو ډالټن د خپل تیوري د پاره تجرباتي ثبوتونه هم پیش کړل او دا د دینه مخکې چانو کړي. دویم نمبر heading they explained the nature of atom. Before this theory, no one has explained the nature of atom. This theory explained the atoms of a particular element are same in size, shape and mass. This explanation helped many scientists to explore the atom. उस दी theory چې نه د atom نوعیت explain کړ چې atom څنګه قسم دی دا خبره وکړه په دې theory کې چې د یو خاص element چې کوم atom دی هغه سایز او shape او mass کې یو شانی او دی explanation نور ساينسدانانو ته د atom د وضاحت باره کې مدد ورکړه چې هغه اټم ایکسپلور کی او نور چیرنو پاغي کې سيزونه معلوم کی. دریم نمبر explained the nature of chemical reactions. دی تیوري چې نه د chemical reactions nature چې کوم دی explain کو. This theory explained the nature of chemical reactions like it say all chemical reactions are due to the combination of atoms. څنګه چې دی دا خبر او کړه چې ټول chemical reactions د اټمونو د ملاپ نه یا د separation نه کیږي. بل 4 number explained the law of definite proportion and law of conservation of mass. law of definite proportion وای چې په compound د هر یو ذریعہ نه حاصل کړي شي نو دا غي composition با constant وي او law of conservation of mass وای چې mass can neither be created nor destroyed. mass نه پیدا کیږي او نه چې کم دی نه تبا کیږي. نو ډالټن په یو پوینټ کې چې غوي atom can neither be created nor destroyed په دغه پوینټ کې د law of conservation of mass او law of definite proportion تر څه حد پورې وضاحت وکړو. بیا 5 نمبر دا نمبر لږ غلط شوی دا 5 نمبر راځي explained the composition of matter. This theory explained the composition of matter that it is composed of atom. د ماده composition explain کو وضاحت وکړه چې ماده د څه نه جوړه ده د اټومونو نه جوړه ده. اگر چې په دې کې غلطیاں وي خو د یو قسم composition explanation وکړو. نو as Dalton's atomic theory gave detail about atom چونکه د Dalton atomic theory د atom باره کې تفصیل بیان کو its nature د دې نوعیت بیان کو therefore it helped the scientists to explore the atom. نو ساينسدانانو ته مدد ورکړه چې د اټم باره کې نور تفصیل تلاش کی او تفصیل معلوم کی. and they found further particles of atom او دوی په اټم کې نور مزید ذرې معلومې کړې. they explained the structure of atom which would be impossible without this theory او د اټم structure وضاحت وکړه چې هغه به د دې تیوري نه بغیر ناممکن او ځکه چې دی تیوري چې نو د اټم بنیادی کنسپټ بیان کو. that is why Dalton's atomic theory is considered as a base for modern atomic concepts. نو دغه وجه ده چې ډالټن atomic theory د جدید کم تیوریان دي دغه لپاره بنیاد تصور کیږي. دویم نمبر کوېسچن دی summarize Rutherford model of an atom and explain how he developed this model on the basis of his famous gold foil experiment. نو دی وی چې د رادرفورد ماډل سمرایز کوي دا غي لکه بریف سمری خلاصه بیان کوي او دا وضاحت کوي چې هغه د خپل گولډ فایل ایکسپریمنٹ په بنیاد څنګه خپل ماډل پیش کو. نو دی کې رادرفورد اټامیک ماډل ټول لیکل دي دا غي هیستوري دا غي ایکسپریمنٹ دا غي مین پوینټس صحیح شو کنه. بیا 3rd نمبر دی state the postulates which Bohr suggested to overcome the shortcomings of Rutherford's atomic model. د Bohr atomic model هغه نکات بیان کوي کوم چې هغه د رادرفورد ماډل کې خامیانو یا غلطیانو ختمولو لپاره پیش کړی وي. یعنی مطلب دا دی چې د Bohr atomic model بیان کوي. 4 نمبر complete the following table for neutral atoms of specific isotopes. نو دا دی یو ټیبل ورکړی دی او دا کمپلیټ کول دی.
हन दे टेबल ته تاسو ګورئ ایسوټوپک سیمبل دی اټامک نمبر دی ماس نمبر دی نمبر اف پروټونز دی نمبر اف الکترونز دی او نمبر اف نیوټرونز دی دا ا نمبر چې دی XE54131 دا زینان دی دا 54 لاندې چې کوم دی دا اټامک نمبر یو دا بره ماس نمبر نو د دې اټامک نمبر 54 شو ګوره اټامک نمبر او نمبر اف پروټونز او نمبر اف الکترونز دا به یو مري نو اټامک نمبر 54 شو نو الکترون بم 54 شي پروټونز بم 54 شي ماس نمبر خو دا بره لیکل دی 131 دا به ماس نمبر شي او نیوټرونز چې کوم دی د 131 نه به 54 ماینس کو نو دا به د نیوټرون پوینټ شي دا بی سی ډي ای اف جی چې کوم سوره کالم دی ور کړی دی خالی ځایونه پرې خو دی د لپاره به موږ پیریاډک ټیبل ګورو پای کې لکه 27 اټامک نمبر د چا دی هغه به ګورو دغه شان بیا 22 یا دا 144 ماس نمبر د چا دی دا به ګورو بیا به نمبر اف نیوټرونز پکې ورکړي دي 144 نه چې موږ 84 ماینس کوو دا موږ سره پروټون پاتې شي نو پروټون اټامک نمبر نو دې لپاره زه تاسو ته آنسر سکرین شاټ درکوم آنسر وګورئ تاسو دا آنسر دیتا سو ګورئ پدې کې بی نمبر کوبالټ دی او سی نمبر نیوډایمیم دی او डी नंबर टाइटेनियम दे ई नंबर हाफनियम दे एफ नंबर टेलोरियम दे और जी आर्गन दे हबल क्वेश्चन दे डिफाइन एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल बी नंबर पार्ट पर एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल एंड एनर्जी सब लेवल्स फॉर फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल नो एनर्जी लेवल और सब लेवल वाला क्वेश्चन دا ما تاسو ته لیکل دي د دې موږ تفصیل شاته ویډیوز کې ویل دي دلته بیا ما لیکل دي د دې جواب به هم داسې ول ډیفینیشن او لګونته ایکسپلینیشن یا وضاحت سره بیا انرژي سب لیولز دي د دې وضاحت او ډیفینیشن ما لیکل تاسو ګورئ او بی نمبر پارت چې کم دی نو دا د ډومبي سلورو الیمنٹ الکترونیک کنفیګوریشن دی شاته ویډیوز کې موږ طریقه ویلې ده هغه تاسو کته شي دا غي به موږ شیلز او سب شیلز کې الکترونیک کنفیګوریشن کوو بیا د ټیسټ یور سیلف سوډیم هیز 11 پروټونز اینڈ 12 نیوټرونز رائٹ اٹس الکترونیک کنفیګوریشن او بیا دویم نمبر دی پوټاشیم هیز د الکترونیک کنفیګوریشن 2881 what is its proton number بیا draw its electronic structure بیا 3 نمبر دی write the electronic configuration of NP and AR نو د دې آنسر چې کوم دی د دې لپاره به موږ طریقه ویلې د شاته ویډیوز کې مشته دیکھئے دا 1 اور 3 نمبر کوېسچن دا الکترونیک کنفیګوریشن ټاپک چې ما کوم کړی دی هغه کې داشته تاسو ګورئ شاته ویډیوز کې او دا بل چې کوم پاتې شو دا سیکنډ نمبر دا غي جواب دغه لیکل دی دی وی چې ټوټل نمبر اف پروټونز پکې پوینټ کوي نو دا به د دې دا چې کوم الکترونیک کنفیګوریشن ورکړی دا به ټول جمع کو نو چې دا ټول جمع کې نو 2 جمع 8 جمع 8 جمع 1 دینا 19 راځي بیا الکترونیک سټرکچر ورکړی دی نو سټرکچر بمداسي جوړول نیوکلیس مونږه جوړ کو بیا ډومبي شیل کې 2 الکترون او دویم کې چې کم دی 8 الکترون او دریم کې چې کم دی 8 او اخره کې اخیری شیل کې 1 الکترون نو دینا 19 راځي And the akhiri question that there are 3 isotopes of uranium having atomic number 92 and mass number 234, 235 and 238 respectively. نو دا 3 isotopes ورکړي دي وې دي کې نیوټرونز فایند کړئ نو د دې انسر ما لاندې لیکل دي اول به اټامیک نمبر ولیکو بیا ماس نمبر بیا نمبر اف نیوټرونز نمبر اف نیوټرونز د پر په فارموله ولیکو a - z نو د ماس نمبر نه به اټامیک نمبر ماینس کو دینه به جواب راشي لکه فرست نمبر تاسو ګورئ 234 - 92 = 142 نو دا د چپټر نمبر 2 کمپلیټ سالوډ ایکسرسایز ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به مونږه د سیکنډ چپټر ایسلوس کو تر هغه پورې د الله پامان